नाजरीन, अब खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला से, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिला किला अब्दुल्ला इमरान खान वर्कर कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मनान मुस्लिम जार की क़ियादत में इमरान खान की रिहाई के लिए मीटिंग मुनक्किद की गई। अब्दुल मनान मुस्लिम जार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। بلکې دا خو څه زما لپاره نه ده، دا زموږ د ټولو لپاره ده. موږ ټوله د عمران خان سپایان یو، د هغه ټایګر یو، د هغه په خدمت کې موږ دا جدوجهد جاري کړی دی. ځوانانو که چېرې یو اړخ ته وګورو نو موږ دلته دا خلک وایي چې مسلم یار پرنس کانفرنس کړی و، دوی پر هغه باندې قسم قسم تبصرې کولې. دې خلکو پیدا شولو چې مسلم یار ودانه د ورملاو شوی. زه ورته ټولو ته وایم تاسې پر ما باندې شهیدان اوسئ. زه د هېڅ ودې محتاجه نه یم. زما خپل حیثیت چې دی، زه د هر قسم ودې څخه ځان بالاتره بولم. هېڅ قسم وده ما ته اهمیت نه لري. ما ته یوه وده اهمیت لري، هغه ما په خپل زړه کې کښېنولې ده، هغه ما خپل ځان ته ورکړې ده. لکه زه چې د ځان ته وایم، اوله ورځ چې ما په پی ټي آی کې شمولیت کاوه، نظیر خان دین محمد دا ځوانان ټول ناست وو. ما دا اعلان وکړ چې زه د عمران خان د سپایي په حیثیت په دې پارټۍ کې د خپل د اخري سترګې پورې جدوجهد کوم. بس زما لپاره دغه وده کافي ده چې زه د عمران خان سپایي یم. او پاتې شو دا ودې چې دوی سره درکړي، دا دې د دوی مبارک شي. که چیرې زما پر پرنس کانفرنس باندې د دوی هغه سلسله یي چې دا د کړې د ناجایزه کې ده، زه بیا دغه وایم دا کابینه چې جوړه شوې ده دا غیر عیني ده، غیر قانوني ده، دا موږ نه تسلیموو. دا چې کوم چا جوړه کړې ده زه هغه ته بیا دا خبره کوم، دا چې ستا مبارک شي دا کابینه. موږ د دا کابینه غندنه کوو، بیا کوو د څو پورې پر عیني طریقه باندې الکشن نه راسره وکړي. په دې کې زه درېږم یا نه درېږم که سره تیوا راسه چې په عیني طریقه موږ دوی دا الکشن سره وکړو چې دا ځای معلوم شو چې څوک څو وزن لري. څوک هغه اردو کې مثال دی وایي دود کا دود پانی کا پانی، دلته به سره معلوم شي د کومه ځای را باندې مسله څه وایي. په الکشن کې زه کمپین کوم، کور په کور ګرځم، د خلکو څه ووټونه غواړم، ته زما خلاف کمپین کوې یا خرڅېږې، د خلکو د کتاب نښان ورکوې چې زموږ نښان کتاب دی، بیا ته راځې په کابینه کې پر ما باندې مسلط یې زه تا منم. که کله دا زه نشم منلی، ته د ګردو پر ما ګویان یاست چې که دغه کابینه یې دا زه نه تسلیموم، خپل جدوجهد به جاري ساتم. او د ودې په حواله خو ما هغه در خلاصه کړله چې دا ودې د دوی د دې څخه زه بالاتر یم، دا ودې ما ته معنا نه لري. زما وده معلومه ده چې زه د عمران خان سپایي یم، د عمران خان ټایګر یم. پاتې شولو دلته دا کوم نظیر صاحب خبره وکړله چې په دې پارټۍ کې شی نشته، په دې کې به د ځانه ګرځئ. تاسې یقین وکړئ چې زه په دې پارټۍ کې شمولیت ما اعلان کړی دی. ما تقریبا د 80,000 روپۍ په موټر خالي تېل سوځلي دي، خرچې مې کړي دي. بیا کوم دا زه نه د هېچ چا دپاره نه کوم، دا زه د عمران خان دپاره کوم. د عمران خان نظریه په دې کلي کې خوروم او هر ځوان ته دا شعور ورکوم د عمران خان نظریه په خپل زړه کې کښېنوي. انشاءالله چې دا د عمران خان نظریه زموږ وروستۍ د دې ځوانانو شي، د دې ځوانانو مستقبل به خدای روښانه کړي. زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم، یو وار بیا دا خبره کوم چې د دې موجوده کابینې زه غندنه کوم. دا موجوده کابینه نامنظوره وایم، بیا نامنظوره وایم، سل ګشته دغه زما ته نامنظوره ده. پر دغه طریقه چې پر موږ مسله شوې ده، دا زه مسله ته پر ځان بولم، دا عیني طریقه نه ده. کور مې ودان ډېر ټایم ځینې نه اخلم، یو جهان مننه.